اسماعیل دی پروګرام ژوند ښکلی سره نن په ننني پروګرام کې موږ تاسو ته د ډپریشن د مرض حوالې سره تاسو ته به ووایو چې د ډپریشن څه شی دی، د دې علامات څه دي او د دې بدمخنیوی څنګه کوو او د دې سره سره د دې د مرض وجوهات څه دي چې دا څنګه راځي. ډپریشن چونکې د بیماري ده د انسان د موډ دې کې د انسان چې کوم موډ دی هغه ډېر زیات خفه وي، خفګان طرف ته ډېر زیات مایل وي او دا د انسان د خلق یا د مریض د خپل د معاشرې نه د خلکو نه د چارپیچل نه ډېر زیات ځان پناه ساتي او د ده خبرو انداز کې د ده په وجود کې چې کله دې خبرې کوي نو هغه شانتې تاسو قوت نه محسوسوئ لکه داسې لګي چې دا انسان څه ډېر زیات بیمار دی، حالانکې دا څه خبره نه وي. د دې انسان سوچ چې کوم دی دا ډېر منفي وي او د دې سره سره د خیالات چې کوم دی هغه هم منفي وي. د هغه چې کوم یو خپل د ژوند د تېرولو دپاره چې کوم طریقې کار وي هغې کې څه خوند رنګ نه وي، هغې کې څه قوت تاسو نه محسوسوئ، هغې کې څه تبدیلي نه محسوسوئ. که چېرې تاسو د ده نه څه د مشورې تپوس کوئ چې دا موږ له د فیصلې د تپوس ترې کوئ نو دا انسان دا مریض د خپل د ژوند یا د بل چا د ژوند فیصله اخیستی نشي. دې سره سره دا مریض چې کوم دی د ده په وجود کې د ده په سوچ کې د ده په حرکتونو کې د ده په شخصیت کې مایوسي په هر ځای کې وي، که هغه د خلک د چارپیچل کې یا د خپل د ژوند څه مقصد دی هغې باره کې دی یا که د نږدې نه نږدې دوستان عزیزان دي دی سره د ده چې کوم تعلق دی دا خرابېدل شروع شي. دې سره سره چې کوم دی د ده له غوسه ورځي، د له جړا ورځي، د زړه خفه وي، د ده په سر باندې په ذهن باندې بوج وي، د ده په دماغو باندې دباو وي د مختلف قسم کې د سوچونو. دته داسې لګي چې د دنیا چې کوم دی ټولو نه زیات یا چې کوم ناکام ترین شخصیت چې کوم دی هغه همدا دی او چې کوم به وي هغه به همدا انسان وي. او دې سره چې کوم دی د ده ژوند باره کې چې کوم سوچ وي هغه ډېر منفي وي چې لکه هغه وایي دله دا سوچونه راځي چې دا ژوند څنګه ختم کړم، په کومه طریقه ختم کړم، دا ژوند زما ولې دی، دا څه دپاره دی، هېڅ قسم کې دته ته څه جواب نه میلاویږي. او بل د کله کله چې کله دا مرض ډېر زیات سخت شي او زیات شي او د دې چې کوم شدت دی هغه ډېر زیات شي نو دا چې کوم انسان دی کله کله د خپل د ژوند اخیستو کوشش هم کوي. دا انسان کله کله غوسه کې دومره تیز شي چې د بل چا د ژوند هم اخیستی شي یا د چا ته تکلیف رسولی شي، ځان ته تکلیف رسولی شي، بل ته تکلیف رسولی شي. دا د ډپریشن د مرض علامات. اور بعض اوقات دا مرض چې کوم دی دا هر انسان په خپل ژوند کې دومره عام طریقې سره استعمالوي چې لکه دا یو نن سبا یو فیشن جوړ شوی دی. خو دا مرض دا یو داسې مرض ده چې د انسان د خپل د ژوند نه چې کوم دی بالکل بیل شي او د ده د ژوند څه مقصد پاتې نشي. دا ډېره سخته بیماري ده. ډپریشن صرف د موډ کې تبدیلي نه ده، دا د انسان په سوچ کې تبدیلي نه ده، دا د انسان پوره په شخصیت کې تبدیلي ده، دا د انسان پوره په ژوند کې تبدیلي ده. نو دا ډپریشن چې کوم دا ډېره غټه بیماري ده، دا عام بیماري نه ده چې کوم خلک دا ډپریشن یو عام بیماری په شانتې اخلي چې نن زما موډ خراب و، نن زما په ما باندې ډپریشن فیز و، نن زما ډپریشن اپیسوډ و. نو دا اسې یو جنرالي استعمالیږي، په یو عام دغه کې استعمالیږي. نو دا ډپریشن چې کوم دا ځان دا یو ډېره غټه بیماري ده. د ډپریشن چې کوم دی د دې وجوهات څه دي؟ د دې وجوهات مختلف دي. د دې ډپریشن چې کوم دی دا د دې وجې نه هم کیدی شي چې کله د انسان په ژوند کې داسې حادثات راشي، داسې پیښې راشي چې کله د هغه ذهني طور باندې ورته تیار نه وي یا هغه حالات چې کوم دی هغه دومره زیات وي، دومره زیات سخت وي چې کله د سره د هغه حالات نه د خلاصېدو څه لاره نه وي او یا د هغه سختیانو د مخنیوي هغه سره څه لاره نه وي. نو دا ډپریشن چې کوم دی د دې وجې نه هم راځي. بعض اوقات ډپریشن چې کوم دی دا زموږ د خانداني یو چې کوم دی یو دغه هم کیدی شي چې خاندان کې یو ډپریشن یو هغه را روان دی چې نیکه وي، د نیکه پلار وي، د پلار پلار وي، د مور پلار وي
یا د هغې نیکونو یا نیکونو کې چېرته چاته داسې بیماري تېره شوې وي نو دا بیماري بیا د هغې بچو کې د هغې په هغه کې ماشومانو ته په وراثت کې ملاویدی شي خو دا داسې نه چې ماشوم پیدا شو دی چې کله 21-22 کال شو به دی به د ډپریشن وي خو دا د دې مطلب داسې دی چې دغه ماشومان ډپریشن ته زیات چې کوم دی لکه زیات احساس دي یا سنسټیو دي ټیک شو نو دا علامات چې کوم دی سره د خوراک کې تبدیلی هم چې راشي چې کله د انسان نو دا هم د ډپریشن وجه جوړېدی شي چې کله انسان د یو ځای نه بل ځای ته تبدیلو کی کله د نوکري تبدیلی شي کله د سکول تبدیلی شي د کالج تبدیلی شي د ماحول تبدیل شي نو دغه ماشوم ته هم د ډپریشن د کېدو چانسز وي د دې ډپریشن مرض چې کوم دی تاسو به دا مخنیوی څنګه کوئ د دا مرض چې کوم دی د دې مخنیوی د 3 قسمه طریقو سره کېدی شي اول طریقه خو دا چې تاسو مدې معاینه وکړئ چې کله تاسو پوه شئ چې تاسو چارپیچل کې چاته داسې علامات شته نو دا تاسو د پکار ده چې هغه معاینې له بوځئ یو سایکالست له بوځئ یا ماهر نفسیات ته بوځئ یا یو سایکیټریسټ ته بوځئ خو زیاتره دا ښه چې هغه تاسو سایکالست ته بوځئ ولې چې ډپریشن عموما هله کېږي چې کله انسان په ژوند کې داسې څه حادثات داسې څه پیښې راشي چې کله هغې ته د هغه ذهني طور باندې تیار نه وي یا هغه چې کوم حالات دي هغه ته د هغې د مخنیوي څه لار نه وي نو هغه دا خبرې صرف یو هغه ماهر نفسیات سره کولی شي چې څوک په خبرو باندې علاج کوي دا ډپریشن مرض چې کوم دی دا به هغه ماهر نفسیات چې کوم په خبرو باندې علاج کوي تاسو ته به هغه وایي چې دا چې کوم مرض دی آیا دا به سایکیټریسټ یعنی هغه ماهر نفسیات چې کوم په دوی علاج کوي هغه تل پکار دی یا که دا مرض چې کوم یا چې کوم د تکلیف دی چې کوم د مرض دی دا هغه ماهر نفسیات چې کوم دی هغه به هغې علاج کولی شي مخنیوی کولی شي چې کوم په خبرو علاج کوي بعض اوقات ډپریشن دومره زیات شي د دې بیماري دومره سخته شي چې دې کې انسان یا مریض چې کوي هغه مونږه په هسپتال کې اډمټ کولو ضرورت راشي او د صرف به دوی باندې به دا ټیک کړي چې کله د دوی باندې چې کله شروع شي او دته علاج شروع شي په دوی باندې نو بیا وخت سره چې کله دی ښه کېدل شروع شي نو دی سره بیا مونږه هغه ماهر نفسیات ته هم بوځو چې کوم په خبرو باندې علاج کوي نو د دې د ډپریشن چې کوم دی مخنیوی په مختلف طریقو سره کېدی شي خو ضروري دا خبره ده چې تاسو دا مرض یا دا کوم انسان ته چې دا مرض شوی وي یا دغه مریض چې کوم دی هغه تاسو هغه ماهر نفسیات ته بوځئ چې کوم په خبرو باندې علاج کوي